أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحریم د دې سورت د نزول زمانہ د اوم او د اتم کال د هجرت په دې منځ کې ده. دې کې چې کوم خبرې راغلي دي نو هغې نه دا پته لګي چې د دې دا زمان لکه مثلا د حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها ذکر هم په دې کې راغلی دی او دا په هغه وخت کې راغلی و چې نبی علیه الصلاة والسلام د مصر مقوقس ته خطونه لیږلي او د هغه خط په جواب کې هغه په تحفه کې دا حضرت ماریا او یو سیرین یو بله وه دا دوه جنکۍ را لیږلې وې نو نبی علیه الصلاة والسلام دا یو ځان له واغسته او بله غالبا حضرت حسان رضی الله تعالی عنه سره وه. نو د دې صورت دا په دې صورت کې دوه واقعات خلق په شان نزول کې ذکر کوي. یو دا ذکر کوي د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د نمبر په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها سره چرته ځان له شوی او بیا هغې ته پته لګېدلې وه او هغې د خفګان اظهار کړی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي چې ته خفه کېږې نو آینده دپاره دا ماریا سره به زه تعلق نه قایموم دا په ما باندې حرامه شوه. دویمه واقعه چې دلته کوم عام خلک ذکر کوي نو هغه دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام عام عادت دا و چې د مازدیګر نه بعد به د ټولو بیبیانو کمرې ته لږ لږ ساعت دپاره تو ضرورت دپاره څه خبرې تپوس به نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها په نور روایاتو کې پکې نورې بیبیانې هم راغلي دي خو زیات تفصیلي روایت دا دی چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې دا نو دې له چېرته چا رشته دارانو شهد راوړي نو دی به د نبی علیه الصلاة والسلام د راتلو په وخت کې چې کله به نبی علیه السلام د دې خوا راغی نو هغه به لږ لږ د ولاړې تپوس به نو دی به نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تاسو لږ ایثار شئ چې زه دله لږ د شاتو شربت وکړم. نو ښکاره خبره ده د مخکې نه خو بیا تیار ځکه نه ساته چې مطلب خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان سره ایثارولو او مینه خو په خپل ځای وه د پیغمبر په حیثیت هم او د خاوند په حیثیت هم. نو دې نورو بیبیانو په خپل منځ کې دا خبرې وکړې چې دا نبی علیه السلام د دې نورو بیبیانو کره ډېر نه ایثارېږي او د حضرت زینب کره ډېر زیات ایثارېږي داسې چل دی چې معلومات یې وکړل نو هلته به نبی علیه السلام د شهد و شربت څکه نو دې سوچ وکړو چې اوس په دې طریقه باندې په څه طریقه باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دې شهد او د شربت نه بند کړو چې د دې کره ډېر زیات نه ایثارېږي. دا ټیک خبره ده چې په دې باندې زیات د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت خبره به پکې زیاته وه خو کم از کم د یو بلې بیبي سره رقابت پکې هم صحیح صح پکې شامله وه. نو دې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د نورو بیبیانو ته ووایي چې داسې چل به وکړو یو طریقه به وکړو چې نبی علیه الصلاة والسلام د چا خواله ورشي نو هره یو بیبي به ورته وایي چې ستا د خولې نه موږ ته د مغافیرو بوی راځي. مغافیر به څه کنډي داسې بدبویه غوندې که به یې څه سوړ غوندې بوی به ترې خیږي او د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق خو هر چا ته پته ده چې د هغه خوشبویي خوښه او بدبویي به دې شي. نو مونږ به یو کسه به مو ته دا ووایي بله به یې مو ته ووایي بله به یې ورته ووایي. حضرت سوده رضی الله تعالی عنها وه مشره زنانه ده د نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه بعد د دې سره نکاح کړې ده. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دې ته مې ووایي ته به مو ته ووایې پوهېږې روایاتو کې راځي چې دې ته نبی علیه الصلاة والسلام خبره وکړه نو دې وایي چې دومره د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه یېرېدم چې نبی علیه السلام مې لا خواله نږدې راغلی نه وه ما ورته فوراً وویل چې انی اجد منک ریح مغافیره تا نه خو د مغافیرو بوی راځي. نو دې نورو بیبیانو هم ورته دا خبره وکړه. نو دا د دې دپاره یې وکړو چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې پوه شي چې دا شهد خوراک نه دی پکار. ما خو د مغافیرو خوراک نه دی کړی خو ما خو شهد هلته څښلي د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کره او کیدای شي چې هغه د شهد و مچۍ به چېرته د مغافیرو په بوټي باندې ناست دی او د هغې په وجه به پکې دا بدبوی راغلي. نو دا خبرې الله تعالی خوښې نه شوې چې تا په ځان باندې دا شهد د دې وجې نه حرام کړو چې ته د خپلو بیبیانو خوشحالي غواړې نو دا طریقه نه ده پکار. حقیقت کې دا بظاهر د نبی علیه الصلاة والسلام عتاب ښکاري خو دا حقیقت کې نبی علیه السلام ته عتاب نه دی دا عتاب دی بیبیانو ته دی. بظاهر خو خبره دا ده چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجک ته د بیبیانو خوشحالول غواړې خو په دې خبره کې دننه پټه خبره دا ده چې دا ته چې بیبیانې خوشحاله نو دا تا ته پته نشته دی چې دا دې په کومه خبره خوشحالېږي دا چل دیو جوړ کړی دی
دا ملامتیا په حقیقت کې د دې بیبیانو طرف ته ده چې تاسو ولې داسې طریقه جوړه کړه چې آخر کار نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې مجبوره شو چې هغه په ځان باندې یو حلال شی بند کړي. او بیا د دې صورت په دې ابتدایي حصه کې دا خبره ده چې الله تعالی دې بیبیانو ته لږ ونه عتاب او لږ زورونه ورته ورکوي چې دا تاسو چې په مخه د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف یو د یو بل تعاون کوئ، مدد کوئ، او کله کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې مخامخ راځئ، تظاهر علیه، نو دا طریقه ستاسو ټیک نه ده. د دې نه دا خبره معلومیږي په ذهن کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام د بیبیانو زمونږ په ذهن کې یو قدر دی، خو په دې وجه دی چې دا د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دي، زمونږ میندې دي، خو د دې میندوالي بنیاد د دې خپل ذاتي خبره نه ده، د دې میندوالي بنیاد دا دی چې دا د پیغمبر بیبیانې دي. نو اصل قدر زمونږ په زړه کې د پیغمبر دی، ایمان زمونږ په پیغمبر دی، د پیغمبر د وجه نه زمونږ د دې بیبیانو سره محبت دی او مینم ده او دې ته میندې وایو. الله تعالی وایي دا ستاسو میندې دي. لہذا دلته په دې آیاتونو کې الله تعالی تا ته او ما ته د خپل پیغمبر مقام او مرتبه ښکاره کوي. که کوم خلک په دې خبره نه پوهېږي نو هغه په دې خبره خفه کېږي چې ولې د دې بیبیانو په باره کې د الفاظ رالل. نو دا بیا هغه زړه خبره ده چې تا ته ما ویلې وه چې الله تعالی خبره مخکې ده، د الله تعالی د پیغمبر خبره ورپسې ده. صحابه کرام بیا په الله او په رسول پسې ورپسې دي، خو زمونږ په دې وطن کې او د خلکو په ذهن کې دا خبره د بل طرف نه الټه ده. دی الله او رسول ته اړو رسي نه، خو نور خلک د دې په دماغو کې مخکې راځي، او یا امهات المؤمنین مخکې راځي، او یا صحابه کرام مخکې راځي، او د الله او د الله د رسول تذکره پکې بیا د سره کله ضرورت او ترام نشي، کله هغې ته نوبت هم نه رسېږي. نو دا ترتیب الټه کول دا خو د ایمان تقاضا نه ده. زمونږ د پیغمبر سره مینه ولې ده او د پیغمبر خبره ولې منو؟ تا قرآن دا دی بار بار وي، پیغمبر خبره ځکه منو چې الله تعالی پیغمبر کړی دی. اصل مطاع الله تعالی دی، مطاع مطلق دا الله رب العالمین دی. د الله تعالی وینا منل د چا د وجې نه دي، خو ځکه چې خالق دی، مالک دی، رازق دی، رب دی. د پیغمبر خبره منل د الله تعالی د وجې نه دي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله تعالی وی د پیغمبر منی نو د پیغمبر ځکه من. بیا د پیغمبر د بیبیانو قدر د پیغمبر د وجه نه کو، کنه د پیغمبر قدر د بیبیانو د وجه نه کو. دومره ساده خبره باندې خو هر څوک پوهېږي. آیا د پیغمبر قدر د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها او د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د وجه نه دی؟ کنه د حضرت زینب او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهن د دې قدر د پیغمبر د وجه نه دی. نو اصل خبره به د پیغمبر وي. بیا په دې منځ کې په دې نقطه هم ځان پوه که چې که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبیانو د یو بل امتي په منځ کې مسله راشي، اختلاف راشي، څه خبره راشي، نو بیا به بل امتي ته موږ وایو چې ته په ځای کښېنه. که د مولانا مودودي او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په منځ کې اختلاف راشي نو د مولانا مودودي خبره به موږ د 50 دیوالونو نه اخوا ور واچو. په خبره تاسو پوهېږئ. لیکن چې خبره د پیغمبر او د پیغمبر د بیبیانو په منځ کې نو بیا به موږ د پیغمبر قدر مخکې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو قدر به وروستي. دا د ایمان تقاضا ده. که په چا بده لګي نو هغه د ځان پوه کړي بیا په قرآن او په سنت باندې. که څوک د پیغمبر نه د پیغمبر بیبي په قدر کې مخکې کوي نو دی بیا په دې ایمان ځان پوهېږي چې دی کوم قسمه ایمان لري. لہذا په دې ترتیب چې خلک نه پوهېږي نو بیا ګډې وډې وایي د مولانا مودودي په خبره هم ځان پوه نه کړي، د قرآن په خبره نه پوه شوی نو د مولانا مودودي په خبره به څه پوه شي، او که پوه نه شي نو څه جل به وشي. خو اصل خبره خو د قرآن ده، اصل ترتیب خو موږ ته قرآن بیان کړ. نو دا هغه خبره ده په دې باندې په دې انداز کې سوچ کې نو بیا به درته خبره منل آساني. او کنه په دې انداز سوچ نه و د پیغمبر نه د پیغمبر د بیبیانو قدر مخکې په ذهن کې نو بیا به در باندې دا بعضې خبرې بدې لګي چې دا پکې ولې راغلې. نو د الله خبره په چا بده لګي و دی مؤمن دی. نو دا خو نه ده پکار. بسم الله الرحمن الرحیم. پاتې شو دا خبره چې دا آیاتونه د تحریم د ماریې په باره کې دي او که د عسل او د شادو په باره کې دي. نو تا ته ما ووایي چې ابن جریر طبري خو ویلي دي چې دا په دواړو کې دي. بعضې خلکو ترجیح ورکړې ده، لکه مثلا قرطبي ډېره ترجیح ورکړې ده دا په عسلو کې دي. لیکن ابن جریر طبري د قرطبي په مقابله کې حافظ ابن حجر عسقلاني وایي چې والراجح قصة ماریا. نو چا یو له ترجیح ورکړې ده او چا بل له ترجیح ورکړې ده. وایي والراجح قصة مارية لاختصاصها عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن. نو دا د ارچا ځان له ترجیح د پاره ځان له وجوهات دي. نو په دې پسې کلکېدل چې دا یوه ده او دا بله نه ده
نو دا بالکل خطا خبره ده. بعض حضراتو د یوې له ترجیح ورکړې ده، لکه تا ته ما د قرطبي حواله ورکړه چې هغه د عسلو خبرې له ترجیح ورکړې ده، او حافظ ابن حجر عسقلاني په فتح الباري کې د بلې خبرې له ترجیح ورکړې چې نه دا قصه ماریه ده، او ابن جریر طبري وایي دواړه ټیک دي. لہذا دا دومره خبره نه چې په دې کې سړی دومره ډېر لوی مسله ترې نه جوړه کړي. خو بهرحال د آیت باندې د ځان د پیولو دپاره دواړه واقعات تا مخې ته راغله. یا ایها النبی، اے پیغمبره، لم تحرم ما احل الله لك، ولې ته بندې په ځان باندې هغه څه چې الله تعالی ستا دپاره حلال کړي دي او جایز کړي دي. تبتغي مرضات ازواجک، ولې ته غواړې خوښې د خپلو بیبیانو. والله غفور رحیم، والله تعالی بخونکی او مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، بېشکه بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته ځان حلالول د خپلو قسمونو نه، چې قسم وخوري نو د هغې نه د ځان د حلالولو طریقه ده کفاره. والله مولاکم، او الله ستاسو مددگار دی. وهو العلیم الحکیم، او الله تعالی عالم او حکمت والا دی. نو تحلة ایمانکم، نو دلته خو پیغمبر علیه السلام قسم نه وخوړلی، اگرچه په بعض روایاتو کې وقد حلفت لفظ راغلی دی، خو د احنافو طریقه دا ده. احناف وایي چې د دې ایمانکم نه پته ولګېده چې تحریم د حلالو یمین دی. نو دا پکې د هغوی عقیده، دا اصول فقه مسله پکې راغله چې حرام شی په ځان باندې حلالول دا قسم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، دا یو بله خبره شروع شو. نبی علیه الصلاة والسلام په بیبیانو کې یو بیبي ته یو خبره وکړه، بیا او دا یې ورته ووایي چې دا خبره تا ته کوم، خو دا چاته وایه ما. سربراه مملکت هم دی، یو اختیار هم ورسره دی، یو ډېر لوی قوت ورسره دی، ډېره لویه ذمه داري ده. نو بعضې خبرې به د چا سره شیر کوي، ګډۍ به ورسره، شرکت به پکې. نو عین ممکن ده چې یو خبره سړی چاته کول غواړي، نو بیبیانو کې یو بیبي ته وکړه، او په کور کې خو داسې مسلې راځي. ممکنه ده چې د کور سره متعلق خبره وه، ممکنه وه چې هغه د ملک او د وطن سره متعلق خبره وه، د بل چا د ژوند سره متعلق خبره وه. خو نبي علیه السلام بیبیانو کې یو کس ته ووایي چې دا خبره داسې ده، خو چاته وایم ما. نو هغه ولګېد، هغې بلې بیبي ته وویله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده، الله تعالی ورته ووایي چې ستا راز خو دې بیبي ښکاره کړ. نو نبی علیه الصلاة والسلام په ابتدا کې خو داسې په اشاراتو کې خبره وکړه، عرف بعضه واعرض عن بعض، په اشاراتو کې خبره وکړه چې زما خبره ښکاره شوې ده. او غالبا چې هغه بیبي به د اشارې نه خبره نه معلومه کړي. نو فلما نبأها به، ښه بیا ورته په ډاګه ووایي چې تا ته چې ما ویلي چې خبره به چا ته نه وایې، تا خو بلې ته خبره ویلې ده. نو هغې ورته وایي تا ته چا وایي؟ ما ته الله تعالی وایي. نو دا خبره د الله تعالی خوښه نه شوه. نو په دې باندې تبصره وکړه چې ګوره ته د پیغمبر بیبي، نو پیغمبر خو به ډېرې اهمې خبرې کوي، او تا ته یې پکې دا ووایي چې دا چاته وایه ما، او تا بیا هغه خبره ښکاره کړه. نو د پیغمبر راز ښکاره کول دا ښه نه وو. اوس خبره څه وه؟ نو چې پیغمبر علیه صلات وسلام بیبي ته ویلي وو چې چاته یې مه وایه، او هغې ووایي، نو الله تعالی پرې خفه شو چې دا کار ښه نه وو. او ما او تا یې اوس په لوډ سپیکر کې وایو چې خبره دا وه، نو دا به نامناسبه وي که مناسبه به وي. لهذا مونږ اړو په دې خبره کې ورځو نه چې دا خبره څه وه. اړو دې کې مونږ دې کوچ کې مونږ ته څه له خلکو ویلي دي چې دا خبره وه او دا خبره وه. خو زما خیال دا دی چې په دې خبره کې ور ننوتل او دې پسې لیدکۍ رڼا کول چې دا به څه چلو، نو دا خو تا ښه ونه کړه که نه چې ته په دې پسې اوس لیدکۍ رڼا کوې. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ټولو خلکو ته د وینا نه وي، هر چا ته د وینا نه وي. که هر چا ته د وینا وي، خو نبي علیه السلام به په منبر ویلي وي، ابوبکر صدیق به م اورېدلي وي، عمر فاروق ته به م اورېدلي وي، ټولې دنیا ته به یې ویلي وي. خو زما ستا نه ډېر زیات قابل اعتماد خلک وو، خو چې هغې ته یې نه وی، یو بیبي ته یې ووایي، دې معنا دا ده چې دا خبره ډېره زیاته د پردې وه. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، چې کله پټه خبره وکړه پیغمبر الی بعض ازواجه، چې پټه وکړه پیغمبر بعضې بیبیانو ته، حدیثا یو خبره. فلما نبأت به، هر کله چې هغې په هغه بله بیبي خبر کړه. دا وایي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته خبره کړې وه، او هغې بیا حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووایي. واظهره الله علیه، او الله تعالی خبر که خپل پیغمبر علیه په دغه خبره باندې. نو عرف بعضه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته لږه ښکاره کړه ځینې خبره. واعرض عن بعض، او اعراض یې وکړو د بعضې خبرې نه، مخې واړو د بعضې نه. څه لږه په اشاره کې ورته داسې نیمګړې نیمګړې غوندې وویله چې دا پې پوه شي چې زما هغه راز تا ښکاره کړی دی. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ نو حسن بصري وایي چې مستقصا کریم قطو، د شرافت تقاضا دا یي چې خبره ټوله په ټوله نیغ په نیغه سړی چاته ونه وایي، داسې څه په اشاراتو کې په کنایاتو کې خبره وکړي چې داسې خبره وشوه.
لیکن چې په هغې څوک پوه نه شي نو بیا به یې ورته ووایي چې داسې خبره ده. فلما نبأها به، هر کله چې پیغمبر علیه السلام دا بیبي په دغه خبره باندې خبر کړه نو قالت دی ورته وی من انباک هذا، تا ته چا ویلې دي چې ما ستا هغه خبره بلې ته ویلې ده، یعنې چې هغه ما چاته ویلې دي هغې درته ووی. نو بیا خو د هغې سره به بیا اختلاف را پیدا کېده. نه، قال د نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی نبأني العلیم الخبیر، ما ته خبر را کړی دی هغه ذات چې عالم دی د هر څه نه او پوه دی په هر څه باندې. نو د دې دوو خبرو دا پته ولګېده. اولنۍ خبره هم دا وه چې دا د دې بیبیانو خبره وه. بیبیانو کې یو خبره دا وشوه چې دوی ولې په پیغمبر علیه السلام باندې یو حرام شی حلال کړ، دا د دې خطایي شو. دویمه خبره دا شوه چې ګوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راز خبره وه او بل چاته یې ویله. نو دغه بل چاته خو پیغمبر علیه السلام په خپله هم ویلی شوه، نو تا ته یې ولې وایې چې ته یې بل چاته مه وایه. اوس په دې دواړو باندې تبصره کوي الله تعالی. ان تتوبا الی الله، که تاسو دواړه الله تعالی ته توبه وباسئ، فقد صغت قلوبکما، نو مایل شوي دي ستاسو زړونه توبې ته. دا معنا هم ټیک ده، توبه ایستل پکار دي. حضرت عبدالله ابن عباس وایي په دې تتوبا په دې معنا باندې خو پوهېدم چې دا دوو کسانو ته وایي، خو دا چا ته وایي؟ کمې دوه کسانې دي؟ نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه به مې تپوس کول غوښتل، خو د هغه روب را باندې ډېر زیات و، نو موقع مې نه میلاوېده. نو یو ځل داسې په سفر کې موقع میلاو شوه چې ده ته مې د لوټه کې اوبه اچولې او اودس ده کاوه حضرت عمر رضی الله عنه، او ما ورته اوبه اچولې. نو ما ورته وویل چې دا ان تتوبا الی الله کې دا څوک یادوي؟ دا کومې دوه بیبیانې یادوي؟ نو یې ما ته ویل چې دا عایشه او حفصه یادوي که نه؟ نو حفصه رضی الله تعالی عنها خو د ده لور وه، او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دواړه یادوي. نو بس دا تفسیر بیا متعین شو، خبره ختمه شو. ان تتوبا الی الله، که تاسو دواړه الله تعالی ته توبه وباسئ، نو فقد صغت قلوبکما. د صغا یصغا خو معنا مایله کېدل دي، غوږې ښودل چې ښه ته څه وایې ما ته ته ووایه دا. لیکن دلته څه معنا ده؟ نو مختلفو خلکو مختلفې معنی کړي دي. صغت قلوبکما، زاغت قلوبکما. عبدالله ابن عباس وایي دا مطلب شو. دارنګې یقول قد اثمت قلوبکما بما فعلتم بزینب، ستاسو د دواړو زړونه ګناهګار شوي دي ځکه چې تاسو د حضرت زینب خلاف څه کړی دی؟ سازش هم کړی دی. په دې کې خو سره حضرت حفصه هم شامله وه که نه، چې د حضرت زینب خلاف دا سازش وکړو چې هغې څه دا تبصره خو په دواړو باندې ده که نه. دا زاغت عن الاستقامت علی طریق الحق. قاضی ثناء اللہ پانی پتی په تفسیر مظہری کی وئی زاغت عن الاستقامت علی طریق الحق، کاږه شوي دي د پاتې کېدو نه په حقه طریقه، په حقه لار. دا مطلب شو. عبداللہ ابن مسعود پکې قراءت ده فقد زاغت قلوبکما. زاغت اوس د پرې صورت صف کې وي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغت قلوبکما، کاږه شوي دي ستاسو د دواړو زړونه. دا مطلب شو. دارنګې امام رازی رحمه الله فرمایي په تفسیر کبیر کې فقد صغت قلوبکما عدلت ومالت عن الحق وهو حق الرسول. د هغې حق نه مایله شوي دي چې کوم حق د پیغمبر په تاسو دی. د پیغمبر خو په دې باندې یو د خاوند په حیثیت حق دی او بل د پیغمبر په حیثیت حق دی، نو د دې نه مایله شوي دي د حق د رسول نه. دارنګې شیخ شاه ولی الله رحمه الله ترجمه کړې ده په فتح الرحمن کې. دی وایي هر آینه خامخا کج شداست دل شما، کاږه شوي دي زړونه ستاسو. کج څه ته وایي؟ نیغ ته وایي که نه؟ خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میر ود دیوار کج. کج څه ته وایي؟ کوږ ته وایي. هر آینه کج شداست دل شما. دا مطلب شو. نو دی ترجم فقد صغت قلوبکما. اگر چې بعضې کسانو دا هم ویلی دي چې توبې طرف ته رامایله شوي دي، دا هم ټیک ده. وان تظاهرا علیه، دا وان تظاهرا علیه، تظاهرا پیژنئ
که تاسو د یو بل مدد کوئ ای بیبیانو د پیغمبر تاسو دواړه د یو بل مدد کوئ علیه د پیغمبر خلاف سمان داسې ترجمه وکړو وان تظاهر علیه او که تاسو د یو بل مدد کوئ علیه د پیغمبر په مرګرتیا کې نو په دې د الله خبره مرګرتیا معنا وکړو که مخالفت علی د څه دپاره راځي وان تظاهر علیه او که تاسو دواړه د یو بل مدد کوئ یا تاسو دواړه رانیغیږئ ګوره تظاهره دواړه معنا د یو بل مدد کوئ علیه د پیغمبر خلاف د پیغمبر خلاف هم چل جوړ کړی دی چې راځي داسې چل به وکړو چې ورته به وایو چې دا ګبین مه خوره او دا کې نه ده دا بویزه نه ځي د خولې نه بدبویي ځي د پیغمبر په باره کې دا خبره کول چې ستا د خولې نه بدبویي ځي دا رښتیا وه دا خبره که غلطه وه او د پیغمبر دا بدبویي خوښه وه که بدې شوه په دې خفه کېده چې زما د خولې نه بدبویي لاړه شي که په دې خوشحالېده نو څه چل وکړو اوس په دې کې دا قرآن پرېږدو نعوذ بالله من ذلکه د بیبیانو په باره کې داسې خبره وکړو چې دا قرآن غلط کار کړی دی چې دا شی ویلی دي نو ایمان هم پرې قرآن مجید دی او دا بیبیانې د دې قرآن د وجې نه محترمې دي که قرآن د بیبیانو د وجې نه محترم دی خبره دا نه ده که نه خبره دا ده چې دا خو په دې ځان پوهول غواړي که نه چې ایمان څه ته وایي ایمان څه ته وایي او د محبت دپاره څه فرق مراتبي که نه محبتونه ټول یو شانتي د مور سره محبتي د ښځې سره محبتي د لور سره محبتي نو د ټولو محبتونو مرتبه یو شانتي نو د محبت خو فرقي که نه د اعتقاد او د عقیدت هم فرقي نو چې کوم ځای د پیغمبر دپاره دی هغه به د پیغمبر د بیبي دپاره یې پړه کړي او چې کوم ځای د پیغمبر د خدای دپاره دی هغه به د پیغمبر د بیبي دپاره یي نه که د الله تعالی ځای به پکې د ټولو نه اوچتي د پیغمبر هغه به بیا ورپسي او د صحابو هغه به بیا ورپسي د امهات المؤمنین وان تظاهر علیه او که تاسو دواړه نو تظاهره معنا دا نو چې تاسو تظاهر څه ته وایي راښکاره کیږئ پیغمبر ته ښه پیغمبر ته راښکاره کېدل ګناه ده چې بیبي خپل خاوند ته راښکاره کېږي دا ګناه ده نو تظاهره معنا به څه کوي نو ښکاره معنا دا ده چې چړایي پې کوې داسې پې راخېږي رانیغېږي ورته دا معنا به نه کوې نو کومه معنا به کوې راښکاره کېږي معنا که ته وایې چې معنا به یې د راښکاره کېدو کوي چې تاسو پیغمبر د داسې سر راښکاره کوئ چې زه دلته ناست یم نو دا کار بد دی که دا ښه کار دی نو دا خبره د دې ترجمه واوره که نه څنګه ترجمه خلکو کړې ده وان تظاهر علیه اگر با هم متفق شوید برنجانیدن پیغمبر شاه ولی الله وی رحمه الله اگر با هم متفق شوید که تاسو په خپل منځ کې اتفاق کوئ برنجانیدن پیغمبر رنج خو پیژنئ که نه په خفه کولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د یو بل سره اتفاق کوئ چې راځئ چې دا پیغمبر به خفه کوو په دې معامله کې نه په نورو معاملاتو کې نه خفه کوو خو خبرې خو د کور وې که د کور په معاملاتو کې که تاسو د یو بل سره متفق کېږئ په خفه کولو د پیغمبر باندې دا مطلب شو شاہ عبدالقادر صاحب وی اگر تم دونوں نبی پر چڑھائی کرو گیا دا پخوانی اردو دا چې پای کې به د دې فعل سره دا د دې فاعل سره به دا فعلم جمع کاو په اردو کې دا څه طریقه پخوانی اردو کې دا سوا چې فعل سره به فاعلم جمع کېده نو اگر تم دونوں نبی پر چڑھائی کرو گیا نو چڑھائی څه ته وایي که تاسو په دې پیغمبر باندې داسې چړې راځئ په پښتو کې به دا ترجمه وکړو که تاسو دواړه په دې پیغمبر باندې چړې راځئ داسې زړورې پرې راځئ حاجی دارنگی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ترجمہ دا اگر تم پیغمبر کے مقابلے میں کارروائیاں کرتی رہیں اگر تم پیغمبر کے مقابلے میں کارروائیاں کرتی رہیں نسکا مقابلے کے کارروائیاں نہیں کوئی نسکا کارروائیاں نہیں کوئی حاجی دارنگی مولانا شبیر احمد عثمانی ترجمہ دا اگر تم دونوں اس طرح کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں اگر تم دونوں اس طرح کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں نو دې معنی دار دا کار خره که ناخه کار دی او څه دا ناخه کار نو جنگ نه دی کړی تورې نه ده راغستې نو څنګه چړایي کړې ده څنګه پې داسې چړ راغلی دي نه دې معنی دا ده چې څه خبره یې کړې ده
پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خبره خپه کړی دی، هغه کار نامناسب و، هغه خبره نه وه پکار. تاسو په دې خبره ورسېدئ نو دا وان تظاهر علیه، او که تاسو د دې پیغمبر خلاف د یو بل مدد کوئ نو په دې باندې دا کار ښه نه دی، او په دې پوه شئ چې فإن الله هو مولاه، الله تعالی د دې پیغمبر مددگار دی. دا خبره خلک په کومه موقع کې کوي چې ګورې دی یوازې نه دی، الله تعالی مدد کوي. وجبریل علیہ السلام مرګری دی، وصالح المؤمنین، او ټول صالح ایماندار مرګری دي. والملائکة بعد ذلك ظهیر، او د دې هر څه نه بعد ملائکم د پیغمبر علیه السلام تعاون او مدد کوي. نو دا موقع دا په کومه موقع کې خلک وایي چې که ته مدد ونه کې، که ته مخالفت وکې، که ته په چړ راځې، نو ته په دې پوه یې چې الله تعالی او جبریل علیه السلام او مؤمنان او ملائکې ملګري دي. بیا وروسته ورپسې وایي دا کار ښه کړی دی، نو که ښې کړی نو بیا د طلاق ټکی پکې ولې راغی چې عسى ربه ان طلقکن. ولې څوک د چا نه خوشحاله نو طلاق ولې ورکوي، که خفه یې نو طلاق ولې ورکوي، چې خفه یې نو پته ولګوي چې خفه کړی و که نه پیغمبر علیه السلام. نو ته به بیبي خفه یې او په پیغمبر باندې نه یې خفه. دا خبره مه کوه که د بیبي د پیغمبر سره مینه کوه، مور ده. او که د بل چا او د بیبي مقابله راغله د پیغمبر د بیبیانو نه، هغه بل سړي ته وایه بابا تا ته مې سلام دی، ته ډېر لوی سړی خو د پیغمبر علیه السلام د بیبي نه لوی نه. خو چې کله د پیغمبر علیه السلام او د بیبي خبره راشي نو زما ایمان خو په پیغمبر علیه السلام دی. که په پیغمبر مې ایمان ونه لره نو کفر به وشي، خو که د پیغمبر د بیبي مرتبه مې د پیغمبر نه ښکته کړه نو دا به ایمان وي که کفر به وي؟ دا ایمان دی. او که پیغمبر علیه السلام سره مې بیبي په مرتبه کې یو شانتې کړه نو بیا که د پیغمبر علیه السلام سره مې ابوبکر صدیق په مرتبه کې یو شانتې کړه نو دا ایمان دی؟ نه دی. دا خبره خو لکه په ذهن کې کوه که عسى ربه، قریب د رب د دې پیغمبر ان طلقکن، که تاسو له طلاق درکړي. نو دې معنا دا دی تاسو ښه کار کړی دی ځکه به طلاق انعام به درکړي. دا طلاق انعام دی، دا په ښه کار خلک ورکوي چې خوشحاله شي نو ورکوي. ان طلقکن، که تاسو له طلاق درکړو، ان یبدله، چې الله تعالی بدله په بدل کې ورکړي، ازواجا بیبیانې خیرا منکن، ستاسو نه به غوره. اوس به ته وایې د پیغمبر د بیبیانو نه غوره نور څوک شته؟ ما د پیغمبر د بیبیانې ولې غوره وې؟ ځکه د پیغمبر بیبیانې وې. نو که دوی له طلاق ورکړي او بل څوک د پیغمبر بیبیانې شو، نه به بیا غوره نه وي؟ ځکه به غوره د پیغمبر بیبیانې به شي. اوس خو نه دي غوره چې د پیغمبر بیبیانې شوي نه دي نو غوره نه دي، خو چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام بیبیانې شي نو بیا به څه شي؟ غوره به شي. دا یری مسلمات تابعدار بھائی، مومنات ایماندار بھائی، قانتات د اللہ تعالیٰ تبع عاجزی کے ان کی، تائبات توبہ استن کے بھائی، عابدات عبادت گزار بھائی، سائحات ہجرت کے ان کے بھائی، سیاحت جہاد کے ان کے، گرزیدن کے نہیں آتے ہجرت دا پارا بگرد ہجرت کے ان کے بھائی، یا روجی نہیں ان کے بھائی، سیبات کنڈے و ابکارا او پیغلے. یا ایو الذین آمنوا ایماندارو قو انفسکم و اہلیکم نارا، ځان بچ کې او خپل بال بچ د جهنم نه، وقودها الناس، دغه خشاک خلق دی، والحجارة او کاڼي دي، علیها ملائکة. په مولانا مودودي باندې چې څه کې کواسته خپل غوړه چې سوي غوایا، خو پر خبره مخکې مې ته پوي کړې دی وجه مولانا خبره نه کوم چې هغه سوي دي، خو پر اصل خبره مې پوي کړې چې نه چې ډانګي وایي او د اصل خبره نه خبر نه، آیات نه خبر نه، په آیات ځان پوي کنه که بیا ډانګي وې نو دومره خبره ته پته چې دا ډانګي وال پکارو کنه پکار. او د مولانا مودودي ګناه څه ده؟ د مولانا مودودي ګناه دقه ده چې هغه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په ځای د پیغمبر خبره کړې ده. نو دا ګناه خو کوي، دا ګناه خو زم کوم، او که ته نه کوې نو ته په دې ځای کې ما پوهې کړه، زه به د 2 منټه انتظار وکړم کوم سړی ما پوهوي نو دې ما پوهې کړي چې د پیغمبر قدر د بیبیانو د وجې نه وکړو که د بیبیانو قدر د پیغمبر د وجې نه وکړو. بس په دې 2 ټکو مې پوهې کړي. مرتبه د چا مخکې ده؟ که ته وایې چې تا خو د پیغمبر ما نه، دا مې راته په صفا ټکي ووې چې د صحابو نه اخوا چې څوک یې که نه د پیغمبر علیه السلام د بیبي، چې امام ابو حنیفه هم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې خبره کوي نو ته به څه وایې؟ امام ابو حنیفه به هلې که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به هلې؟ بیا به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هلې. او چې د امام ابو حنیفه په شانې بې شمېره راجمع شو، چې د مولانا مودودي په شانتې په لکونو راجمع شي نو څوک به هلو؟ بیا به مور هلو، بیا به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هلو، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها به هلو. خو دلته خبره د مولانا مودودي او یا د امام ابو حنیفه او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده، کنه د پیغمبر او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده. دومره باندې خو پوهېږه کنه، په دې خو د ما په خیال یو ماتو قړم پوهېږي چې دومره پې پوهه کړي چې چا پې پوهې کړی هله.
دا مطلب دی بچ کے ځان او خپل بال بچ د جهنم نه وقود النار د خشاک انسانان دی والحجارت کان دی علیها ملائکه پدې جهنم باندې ملائک دی غلازم سخت دی دا غي زړه شداد وجودنهم کلک لا یعصون الله ما امرهم مخالفت نکیدا الله تعالی د حکم نه ويفعلون ما يامرون او چې الله تعالی وتسوي نه کوي یا ایو الذین کفروا کافرانو لا تعتذروا من باندې ملټوي انما تجزون ما کنتم تعملون تاسو بدل درکړي کې شي نشي بدل درکړي دا مگر دا غسر تاسو عمل نکول انما تجزون بشک تاسو ته بدله ملاويږي دا عمل تاسو کول یا ایو الذین آمنوا ایماندارو توبوا الى الله توبه نصوحا توبه باش الله تعالی ته خالصه توبه عسى ربکم قریب استاس رب ایو کفر عنکم سیئاتکم چې لري کې تاسو نستاسو ګناونه معاف کی تاسو ګناونه ويدخلکم تاسو دنه کې جناتین داسې باغونه ته تجری من تحت الانهار چې بهيږي بلان دونه دا غنه ولي یوم دا په کوم ورځ یوم لا یخزي الله النبي په کوم ورځ چې الله تعالی به ون شرمي پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایماندار دي ماو د پیغمبر سره نورهم یسعى بین ایدیهم د دې رڼاګانې بر دې د مخ رواني او بایمانهم او خی طرفونه ته یقولون دی بوای ربنا اتمم لنا نورنا اے زموږ رب موږ د رڼا تمام کی دا به کله وای چې کله د منافقانو رڼا ملشي واغفر لنا متبخنوك انك على كل شيء قدير بشك تبار سبحانه قدرت ترنك يا ايها النبي پیغمبر جاهد الكفار والمنافقين جهاد کر کافرانو د منافقین خلاف اغلظ عليهم او پدی سختیو کا وما واهم جهنم وزير وسيدور دي دوزخ دی به سل مسیر اور بس زید واپس له ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط دا په اشاراتو کې نور خبرې هم دی وره ضرب الله تعالی بیان کړی دی مثلا یو مثال للذین کسان د پاره کفرو کافران دي امراه نوح د نوح علیه السلام د خزی و امراه لوط او د لوط علیه السلام د خزی پس کې چې ګوره د پیغمبر په قرابت باندې چاته سن ملاویږي چې په خپل به کې کمال نه ګوره د پیغمبرانو بیان دي خو چې په خپل به کې ایمان نشته دی نو هغه وته څه فایده و نه رسوله نو دا خبره یوازې د ایمان هم ده او د اعمال صالحه لپاره هم ده كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين دا ویلان د دوه بندگانو زمونه چې صالحانو فخانتاهما نو خیانت په وکړو خیانت وشو کو د دوالو خیانت کو دي دوالو خزو د خپل خاوندانو سره په کفر او کافرانو شوي نور بدعمل نه وي ورخه فلم یغنی عنهما من الله شیئا ته به چې کفر غټه ګناه ده بدعملی نه مې کفر غټه ګناه ده خو کفر خلکو ته ګناه ښکاري دي نو د خلک به کافر نه وي او دا بل ګناه چاته ګناه ښکاري نو دا کار د پیغمبر به بیانو کې نه وي ځکه دې تخوار شو غلط وي او کفر ته کافر غلط نه وي هغه په فخر کوي فلم یغنی عنهما من الله شیئا دې دواړو بچ نه کړ دې دواړو بیانونه د الله تعالی د عذاب نه شي وقیلت خلا او دې ته ویل شو دوه نشه النار جهنم ته مع داخلين د نور خلق سره وضرب الله مثلا او بیان کړ الله تعالی یو مثال للذین کسان د پر امنو چې ایمان راوړل امراه فرعون د خزي او دا مثال پس شي کېده چې ګوره که د کافر پر رشته کې څوک پاتې نو د کافر رشته بیا ګوره مؤمن لا څه نقصان نه ورکوي د هر چا د عمل خپل دی اگر چې اوس د کافر سره رشته بنده ده اوس به ښځه کافر سره په نکاح نه کوي او جدا مسله ده خو په دې رشته او په تعلق باندې د چا هغه ایمان ته نقصان نه رسي اذ قالت کله دی ویلو آسیه رضی الله تعالی عنها رب ابن لي اې زما رب جوړ کما ته عندك د خپل خوا کې بیتن کوره ګوره په خپل خوا کې دا په خپل خوا کې پکې مخ کې وای بیتن فی الجنت یو کور په جنت کې ونجنی وما اخلاص کې من فرعون و ماله دا غد بد ملنا ونجنی من القوم الظالمین اخلاص کې مال ظالمان خلقنا ومریم او دویم مثال حضرت مریم د ابنه عمران لوروا التي اغا احسنت فرجها جدید خپل ځان حفاظت کړي دلته د مراد خپل گریوان دی فرج نه مراد فرج ثيابها فنفخنا فيه نمون د دې په گریوان کې پوکې او کوم روحنا خپل روحنا وصدقت بكلمات ربها او دې تصدیق کړي او د کلماتو د خپل رب او کتبه او د خپل رب د کتابونو وكانت من القانتين او دا ور تابعدارنا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير سوره الملك دا بالکل د ابتدایي دور د مکی صورت دی او په دې کې د اسلام بنیادی تعلیمات دي او چې څوک د غفلت نه د اوسه پورې لا بیدار شوي نه دي نو را بیداري تبارک الذي ډېر لوی برکت مالک دی غزاد بيده الملک چې دا په لاس کې حکومت او اختیارات دي او على كل شيء قدير والله تعالی پر سبحانه قدرت درکړي الذي غزاد خلق الموت والحیات چې پیدا کړ مرګ او ژوند لیبلوکم چې تاسو وازمي ايكم احسن عملا چې په تاسو کوم عمل کوي او هو العزيز الغفور والله تعالی غالب دی وبخون کړي الذي خلق سبع سماوات طباقا غزاد چې پیدا کړ اسمانونه و طباقا د یو بل پاسا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبنين الله تعالی په پیدائش کې من تفاوت سے بے ربطی سے بے ترتیبی
سبې تناسبي. فرجع البصر واپس که ورته بیا نظر هل ترى من فطور ولې ته پکې نه څه چاودونه او څه شقوق او څه خالي ځایونه پکې نه څه کمزوري پکې. ثم ارجع البصر کرتين بیا ورته واپس که نظر بار بار ينقلب اليك البصر واپس بشي تا تستا د نظر خاشعا ذلیلا وهو حسير او دا بستړی خو ته به پکې نقصان پیدا نه کی. ولقد زينا السماء الدنيا بشک خسته کړی موږ دا موجوده اسمان دا نږدې اسمان به مصابيح پر استورو باندې وجعلناها رجوما للشياطين او ګرځولې موږ دلته وشتل د شیطانانو لپاره رجوما د وشتلو لپاره دا مونږ ګرځولې دي وشتل د شیطانانو لپاره. رجم څه ته وایي؟ وشتل. واعتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړی مونږ دې لپاره عذاب د ګرم اور وړي الذين كفروا او دا کسان لپاره چې کافران دي بربهم د خپل رب نه انکار کوي. عذاب جهنم عذاب جهنم دی بئس المصير او ډېر بس ځای واپس دی جهنم. اذا القوفيه چې کله پکې دی ورواچول شي پر جهنم کې سمعوا الهادي پر جهنم لپاره او شهيقا غټ غټ اوازونه د خراغه وهي تفور او دا به جوش وي تکار تميز من الغيظ قریب چې وچوي د غسینا کلما القي فيها فوج ارکل چې پکې واچول شي او ډلا سالهم خزنتها تپوس بته کې دا غدارو غغان الم یاتکم نذیر ولې تاسو یې ون کې نو راغله دینه مراد قران دی غره د نذیر نه مراد څه دی؟ قران. قالوا دی بوي بلاول نو راغله قد جاءنا نذیر متخو يرون کې راغله فكذبنا نمون درو جنو غنو قلنا من ویلو ما نزل الله من شيء نذر علی الله تعالی شيء انتم الا في ضلال كبير نه تاسو مگر په ښکارا گمراه پغټ گمراهه کې قران خو بسوک بیانې نو هغه ته وي. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل او دی بوای کومګه اوریدل کولای یا د عقل نکار غشته ما كنا في اصحاب السير نبي من په دوزخیانو کې فاعترفوا بذنبهم د خپل ګناه اقرار وکړو فسحقا لاصحاب السير تبعیر د خاوندانو جهنم لپاره. ان الذين يخشون ربهم بالغيب بشکا کسان چې یریږي د خپل رب نه پناه لیدلې لهم مغفرة دي لپاره بخنه ده واجر كبير او ډېر لوی اجر ده. واشروا قولكم او جاروا به او که پټه خبره کوي او که په زور وایي انه عليم بذات الصدور بشک الله تعالی په دې پاغه چې پسینو کړي. الا يعلم من خلق ولنه پويږي غزاد چې پیدا کولې کړي دي وهو اللطيف الخبير او ده بارک بین او خبردار ده. والذي جعل لكم الارض ذلولا الله غزاد ته چې ګرځول استاد د پاره ازمکه تابع ذلولا نرما فامشوا في مناكبها نو زید دې پرې طرفونو کې په لارو کې او کلو من رزقه او د الله روزي خوري ویلې النشور خدا منه چې واپس به الله تعالی راجمه کېدل به الله تعالی ته. امنتم من في السماء آیات سپ امن من فی السماء دا غچانه چې خالق دا غچاره چې په اسمانونو کې دی ان یخسف بكم الارض چې تاسو په دې ځما کې دنه کې فیضا تمورون لازم کو بیا حرکت کې زیر عجيبه ام امنتم او که تاسو په امن یې من دا غچانه فی السماء چې خالق دا غچاره چې په اسمانونو کې دی ایرسل علیکم حاسبا چراولی په تاسو باندې باران نکانی. او د فی السماء معنا فی السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. عرش په اسمان کې د قدرت او قوت غټ دی حکومت غټ دی په اسمان نو اسمو کې دا معنا ټیک ده خو ما دا معنا وکړه چې من فی السماء خالق من فی السماء د اسمانونو او دا کې چې دا خالق فستعلمون كيف نذير تاسو په پوښتنه چې څنګه ما يرول ولقد كذب الذين من قبلهم او بشک دروژن له کسان چې دین مخيف كيف كان نكير څنګه ما عذاب او لم يروا الى الطير ولدين ګوري مرغوتا فوقهم د دین له پاسه صافات چې وزري خوري کړي او يقبزنا کله راغونډي کله خوري کړي ډیر ما يمسكهن الا الرحمن نظر ټینګړي پر فضا کې دی مگر رحمان بادشاہ انه بكل شيء بصير الله تعالی رسولون کړي. امن هذا الذي سوق دے دغه کس هو جند لكم تستاسو د پاره لخ کړ دے ينصركم من دون الرحمن او د رحمان نه بغیر تاسو مدد کوي. ان الكافرون الا في غرور ندي کافرون مگر په دوکه کې دي. امن هذا الذي سوق دے دغه کس يرزقكم تاسو له روزي درکې ان امسک رزقه ک الله تعالی در باندې خپل روزي بند کی. بل لجوا في عتو بلکې دی ورننه وتی په سر کشه کې ونفور او په نفرت او په تیخ کې د حق نه. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ایا هغه څوک چې روان دي نسکور په خپل مخ باندې دا ډېر په سملار دي. اما يمشي سويا او کنا هغه سړی چې روان دي برابر سنجیدا په وقار على صراط مستقيم پس ملارا ورته وای هو الذي انشاكم الله غزاد تاسو پیدا کړی و جعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدا کړ درې کړ تاسو لا وګونه او سترګې ژونا قليلا ما تشکرون تاسو ډېر لږ شکریا ادا کوئ. قل هو الذي ورته وای الله غزاد تزراكم في الارض چې تاسو پیدا کړی او خار کړی او ډېر کړی پس ما کې ویلې تحشرون او د الله ته جمع کېږي. ويقولون او دی وای متى هذا الوعد د جمع کېدو د خبره ته مخه کې نه دا بکله ان کنتم صادقین دا وعده بکله کې تاسو رښتینی. قل ورته وای انما العلم عند الله علم دراتلو د قیامت د تاریخ خدا الله سره ده. و انما انا نذير مبين زه سره يرون کې مخکارا فلما راوه زلفه چې کله ویني دي د قیامت لره زلفه قریب نږدې سیئت وجوه الذين كفروا نو غمجن بشي غمونه مخونه دای کسانو غمجن بشي وران بشي بد بشي مخونه دای کسانو کفرو چې کافران دي. وقيل او بویل شي هذا الذي كنتم به تدعون دا غشیره چې تاسو بدا
زر غوښته او نقد به م غوښته تاسو به وایئ چې کله به راځي او کله به راځي نو ارمان هم پوره شو قل ورته ووایه ارایتم تاسو خبر یې ان اهلکنی الله ومن معیا که چېرته کې ما الله تعالی هلاک کړي او مړ مې کې څنګه چې ستاسو ارمان دی ستا ارمان دی چې د ده نه خو په مرګ به خلاصېږو نو چې ما مړ کړي او چې زما سره کوم ملګري دي او رحمنا یا په موږ باندې رحم وکړي زما غم مه کوه خپل غم کوه فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم څوک دی چې خلاص به کړي کافران پناه به ورکړي کافران او د عذاب دردناک نه نو زما په مرګ به ته د عذاب نه خلاص شي قل هو الرحمن آمنا به ورته ووایه دغه رحمان زما بد رب دی ما په ایمان راوړی دی وعلیه توکلنا په ده زما اعتماد دی فستعلمون تاسو به پوه شئ من هو فی ضلال مبین چې څوک دی په ښکاره ګمراهۍ کې قل ورته ووایه ارایتم ما خبر کې تاسو خبر یې ان اصبح ماؤکم غورا که ستاسو د اوبه ورو ورو ډونګی شي او ښکته لاړې شي په ځمکه کې نن سبا خبرې د نن نه 40-50 سال مخکې چې کومې اوبه 50-60 میټر کې وي نو د 300-400 میټر کې دي لاړ شه په پنجاب کې معلومات وکړه رو روز مکه ښکته اوبه ښکته روانې دي په دې پوهېږې اشارات دي دا ان اصبح ماؤکم غورا که ستاسو دا اوبه رو رو ډونګۍ لاړې شي ښکته لاړې شي نو فمن یاتیکم بماء معین څوک دی تاسو له به راوړي اوبه چې ندارې جاري روانې بسم الله الرحمن الرحیم سوره القلم دا هم د ابتدایي دور د مکې صورت دی او په دې کې مخالفینو د اعتراضات او جوابات دي او تنبیه د ورته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صبر تلقین دی بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم قسم منی په قلم وما یسترون او په هغه څه چې دا خلک پې لیکل کوي ما انت بنعمت ربک بمجنون نه ته په دې نعمت د رب خپل باندې چې دا پیغمبر د څه لیونی نه اوسه پورې ته لیونی نه وي خو چې پیغمبر شو نه لیونی شوي نه دا نه ده تا تسلی ساته و ان لک لاجرا غیر ممنون او تا ته به مزدوري میلاویږي دا به کټ کېږي نه و انک لعلی خلق عظیم او ته په ډېر اوچتو اخلاقو باندې دا قرآن ستا اخلاق دي ته خو چې څه کوې د قرآن په تابعدارۍ کې فستبصرون ته به هم وینې ویبصرون دا خلک به هم ویني بایکم المفتون چې لیونتوب په چا راغلی دی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله ستا رب پوه دی په هغه چا باندې چې خطا کېږي د هغه د لارې نه او هو اعلم بالمهتدین او الله پوه دی په هغه چا چې په سمه لار روان دي فلا تطع المکذبین خبره مه منه د هغه چا چې حق ته دروغجن وایي چې د حق تکذیب کوي ودو لو تدهنو دی غواړي چې ته دې لږ نرم شي او څه خبرې دې پرېږدې فیدهنو نو دی به هم لږ نرم شي وایي څه خبرې ته پرېږده څه خبرې ته موږ پرېږدو ولا تطع تابعداري مه کوه کل حلاف د هغه سړي چې ډېر قسمونه خوري مهین ډېر سپک دی ګوره نوم یې نالي خو صفتونه وله ذکر کوي د دې وجه نه چا وایي چې دا ابو جهل دی چا وایي اخنس ابن شریق دی چا وایي دا ولید دی عام طور باندې خلک وایي ولید دی خو نوم خو د هغه نالي حلاف ډېر قسمونه خوري مهین ډېر سپک دی همازن مخامخ د خلکو بد وی او مشایم بنمیم په شیشی چغلي کوي چغل خور دی مناع للخیر ډېر شوم دی د مال په لحاظه ډېر منی کوونکی د مال دی معتدن ډېر غټ ظالم دی اسیم ډېر غټ ګناهګار دی عتل ډېر سرکشه دی عتل شر طرف ته ډېر متوجه دی بس جنگ ببر دی شری دی د نیکی طرف ته رابلې نو نه راځي ډېر خو چې شر ته یې بلې نو ډېر راځي بعد ذلك زنیم او د دې نه بعد بیا ګورې بې پلارم دی سپیرم دی زنیم سپیره ته هم وایي زنیم زیاتي ته هم وایي په یو قبیله کې دی نه خو هسې ورپورې نښلولی شوی دی د دې قبیلې نه پیدا نه دی د خپل پلار نه دی پیدا او چا د زنیم معنا بل هم کړې ده وایي معبون دی څه غیر فطري غوندې شی دی څه بله قصې هم پکې کړې ده ان کان ذا مال و بنین ځکه چې دی د مال او د بچو مالک دی اذا تطلع علیه آیاتنا چې کله ولستی شي د په نوم په مخکې زموږ آیاتونه قال دی وایه اساطیر الاولین دا خو افسانې د پخوانو خلکو دي سنسمه موږ به په ده باندې داغ ولګو علی الخرطوم د دې په دې خړتم باندې کېدای شي پوزه بیا لږه غټه وه د ځینې پوزه یو بین الاقوامي پوزه پخوا وه سمه سنګل وه پوهېږې په خبره باندې سمه بین الاقوامي پوزه وه حاجي خړتم اما ته چا ویلي یو ځای ته زه تللی یم په بس کې هغه سړی ناست و نو هغه پوزه یې داسې بار ته چې ته په شیشه کې کتل پخوا دا بسونه به و که نه بیا ډریور ورته ووایي چې کاکا را سنګل دی دننه
سنسمه علی الخرطوم مونږ به په د باندې داغ لګو د پرې غټه پوزه پرې خړتم انا بلوناهم مونږ د خلکو باندې ازمیخ کوو کما بلونا اصحاب الجنه لکه په خوام په یو باغ والو باندې ازمیخ کړو اذ اقسموا چې کله دې قسم خوړل او لا يسرمنها چې دا باغ به کټ کوي مصبحین د سبا په وخت کې ولا یستسنون ان شاء الله پکې نه ویلا فطاب علیها طائف راغ پاغه باندې او عذاب من ربک استاد رب طرف نه وهم نائمون او دی ودو فاصبحت کالسریم نو ګرځید دا باغ په شان د تور شي کټ شوی ایره شوی فتنادوا یو بل ته आवाज کو مصبحین د سبا په وخت کې ان اغدو علی حرثکم چې وخت را شیخ خپل فصل الله ان کنتم صارمین کدا فصل کټ کوي علاج میوه شو کوي فانطلقوا روان شو وهم يتخافتون او پټه پټه خبرې کولې پټه پټه خبرې زګه کولې چې الله يدخلن اليوم علیکم مسکین چې چرته مسکین ستاسو خپلنن را نشي وغدوا او وخت لاړو علی حرد سر د بخلنا قادرین اندازې لګه ولا شومانو یا علی حرد سر د طاقت او د قصد او د اراده نه قادرین اندازې لګولې دونه فصل بنن کیږي فلما راوها چې کله باغ ولید قالوا انا لضالون ومن خطا شو چرته د بل چا باغ ترالو بل چې بیا رستو کدل چې نه دا خو لار مغه دا اوسه هغه وینا محنو محرومون موږ محروم یو قال اوسطهم چې کوم پکې خيار وغوي علم اقول لكم ما تنويلي لولا تسبحون د الله تعالی تسبیح ولنا بیان ولا نقالوا دي فورا سبحان ربنا پاک دی رب زمونږه بے وخت شروع کړه بے وخت انا كنا ظالمين مو ظالمانو فاقبل بعضهم على بعض نو متوجه شو زنی ته تلاومون چې یو ول ملامت کول قالو دی یا ویلنا ارمان له مون ته انا كنا طاغين مون خسر کشو قصا ربنا کې دې زمونږ رب ایوب دلنا خیرا منها چې په بدل کې راکې مول دینه غرا انا الى ربنا راغبون مون خپل رب ته واپس کیدون کیو كذلك العذاب عذاب دغه ته وې داسې عذابي او دې خلکو چې دا توبه وستا وای دا په دې نو ستومانه چې ګناه مولې وکړ دا په دې ستومانه چې باغ خراب شو دا د باغ په غم کې وو په دې نو چې ګناه کړی دا د ګناه نه توبه نه ایسته خو په باغ خپو كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر او اخرت عذاب ډیر غټ دی لو كانوا يعلمون کدی په دې نو دا څه بیان کولای بیا به نیت او عمل صحیح وي ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم المتقين د پاره د خپل رب په خوا کې جنتونه نعمتونه دي افنجعل المسلمين كالمجرمين آیا او ګرځو مونږ تابعدار مسلمانان د مجرمانو په شانتي مالکم نو چې دلته برابر نه دي انجام په لحاظ سره برابر نه دي مالکم پتا څه شی ویلي کیف تحکمون څنګه فیصله کوي ام لکم کتاب او کستا سره داسې کتاب دی فی تدرسون چې پای کې تاسو د شرک دا سبق وایي د شرک سبق پکې وایي ان لکم فیه لما تخیرون او دا پکې وایي چې تاسو د پاره هغه سړي چې تاسو خوښي نو دا تاسو په خوښه کېږي ام لکم ایمان آیا تاسو د موږ سره وعده دي علینا بالغه چې په موږ باندې داغه پوره کول لازم دی لا یوم القیامت د قیامت دورې پورې او هغه وعده دا چې ان لکم لما تحکمون تاسو ته هغه سم ملاوي تاسو فیصله کوي دا سی وعده سره موږ کړی چې موږ پوره کول به په موږ لازمي سلهم د دین ته پوښوکا ایهم بذلک زعیم پر خبرو کې د کم یو ذمہوار دی چې دا سی براتوخه چې دا سی وعده شي دا سی کتاب دی چې پای کې شرک دی ام لهم شرکاء او کړ دي د پاره شریکان دي فلیاتو بشرکائهم دي درا پیش کې خپل شریکان انکان او صادقین کې تر دې رښتیاي یوم یکشف عن ساق پکم اور باندې بچ د حقیقت نه پرده او چته شي یکشف عن ساق چې کله به د حقیقت نه پرده او چته شي او یکشف عن ساق پکم اور باندې بچ سخ وخ راشي سخ وخ براشي وایي په خبره باندې شدت وی قرطبي وی او دارنګ ساق نفس تم وی یکشف عن ساق چې د الله تعالی با پرداګه شي چې څنګه الله تعالی شان دی دا معنا په خلکو کړه ويدعون الى السجود او دا ټول خلک به سجدو ترابر لیکيږي فلا يستطيعون دی به سجده نشي کولای چې چا په دنیا کې د ریا لپاره سجده کولای و ناغه بال طبيعه سجده نشي کولای وهم سالمون او دی بخروغي خروغ به خو سجده به نشي کولای چې چا په دنیا کې نه دا کړی او چې چا کړی دا نه به فذرني ما پرېدا ومن يكذب بهذا الحديث او څوک چې دروغجن ګڼي دی قرآن لره سنستدرجهم مونږه په طریقه دی نږدې کوو دی دوزخ ته په قلاره نږدې کوو دوزخ ته من حيث په هغه طریقه لا يعلمون چې دي ته پته هم نه واملي لهم دی له مهلت ورکوم ان کیدی متین زما تدبیر ډېر مضبوط دی ام تسألهم اجرا ولې ته غواړې د دې نه څه مزدوري فهم من مغرم مثقلون دي د تاوان د وجې نه درانه کړی شوي دي تاوان به ډېر راغلی دی نو د بوج د لاندې ام عندهم الغیب که د دې سره د غیب علم دی فهم یکتبون د هغې نه لیکل کوي فاصبر لحکم ربک نو صبر کوه انتظار کوه حکم د رب خپل ته ولا تکن کصاحب الحوت او د مایي والا په شانتې مه کېږه نو ولې هغه انتظار کړی و که نه نو بیا څنګه مه کېږه
نو مولوي صاحب له خو پیاشه قار ورغلی دی مولانا مودودي وایي چې د انتظار نه بغیر تللی نو د دې آیات معنا باندې مې ته پوه کړه چې صبر کوه او د حکم د رب ته او مه کېږه که صاحب الحوت په شان د هغه مهی والا. یو ټکی دلته بل یاد کا پوهېږې په خبره. ابن جریر وایي زاد المسیر وایي په څه کې د هغه په شان ته مه کېږه وی فی الضعف عن تبلیغ الرسالت فی الضعف عن تبلیغ الرسالت په کمزوري کېدو کې د پیغامانو د رسولونه چې د پیغاماتو په رسولو کې کمزوري کړې ده. دا خبره اول چا کړې ده؟ ابن جریر طبری او زاد المسیر. نو فتوا پې ولګوه وایي ښه پیغمبر د رسالت په تبلیغ په ادا کولو کې کمزوري کوي. نو ما دا د لیکلي دي نو ابن جریر هم لیکلي دی او زاد المسیر هم لیکلي دي چې د هغه په شان ته مه کېږه چې د رسالت په ادا کولو کې او د پیغامونو په ادا کولو کې او د پیغمبرۍ د ذمهدارۍ په ادا کولو کې کمزوري وکړي چې بې اجازته راغلی اخوال ته کار پاتې شي کنه. دا مطلب دی. نو دا ویلي دي خجي. دا قرطبي پکې وایي فی الغضب والزجر والعجل. دا پکې اذ نادا چې کله د اواز کړی وهو مکظوم او د غم نه ډکو په دې مئی په دې خېټه کېدن نه وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لولا ان تدارکه که نه وی مونده د لره نعمت من ربه نعمت د رب د طرف نه لنبذ بالعراء دی به په دې خیالي میدان راچولی شوی وهو مذموم او د ده به بد بیان شوي نه په میدان خو واچولی شي خو بد یې نه دی بیان شوي ځکه چې استغفار یې کړی دی. مذموم وسنده فاجتباه ربه نو الله دل غرق فجعله من الصالحين وګرځول صالحاننا ويكاد الذين كفروا او قريب دا کسان چې کافران دي ليزلقونك چتا او خي بیا بصارهم په خپل سترګو باندې پود باندې وکي په نظر دي کی نظر کول حدیث دی پکې لو کان شیء يسبق القدر لسبقته العين مسند احمد او ترمذی کله تقدیر نه شی مخ کېدل نو نظر به مخ کې شوی تقدیر نه شی مخ کېدل نو سم مخ کې شوی نظر به مخ کې شوی. نو دا یا دا مطلب دی چې کله کله سړی یو سړی د داسې برن ګوري په پښتو کې مو یا لکه وایي پر سترګو کې سم وخوړم وایي خورې مې که څه کې نو دام دی داسې دا د بنیتۍ سړی چاته ګوري که نه نو چې یاره دا نو هغه وایي چې یاره سم داسې خوري مې بلکل سترګې رانه وایي پورې را پورې ویستې. دا پکې هر قسمه طریقه پکې کېدی شي چې دا لما سمعوا الذکر چې کله دی قرآن واورېده چې ته ورته قرآن وې نو دوی په داسې سترګې ګوري ته به وایې چې ویې خوړی ویقولون او داسې وایي انه لمجنون دا خو لیونی دی وما هو الا ذکر للعالمین او نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د مخلوقاتو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الحاقه دا د مخکینی صورت او د دې زمانه تقریبا یوه ده په دې کې هم د آخرت تذکره ده پوهېږې په خبره باندې. حضرت عمر رضی الله تعالی د اسلام نه دا مخکې راغلی د 5 کال نه مخکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نو او دا صورت واورېدو نو په یو ځای کې به وي پوهېږې په خبره باندې چې دا کاهن دی نو بیا شاعر دی اول وی یاره دا غټ شاعر دی نو الله تعالی ورته یو ما نبی علیہ السلام تلاوت کاو کنه په مانځ کې نو وی وما هو بقول شاعر دا و شاعر نه دی نو بیا وی لکه دا خو زما زړه نه خبر شه کاهن به نو نبی علیہ السلام تلاوت کو ولا بقول کاهن یاره دا عجیبه چل ضرورو بر په قلاره بیا ذهن کې خبره کېناسته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة اغا ساعت او اغا وقت چې را روان دی تا ته پته ده چې هغه خامخار روان وخت څه دی وما ادراک ما الحاقة او ته چا پوه کړی چې هغه را روان وخت یقیني را روان وخت څه دی. کذبت ثمود وعاد بالقارعة ثمودیانو او عادیانو تکذیب کړی د قیامت قارعه د قارعې او د قیامت تکذیب کړی. قارعه ورته ولې وایي ځکه چې دا زړونه ټنګوي او ډېر سخت چې غټ درز وشي نو سړی وایي هلکه دا زړی راله سمودره ده ما وایي چې د زړی رانه ویسته نو قیامت هغه ورځ هغه هم داسې دی چې خلکو نړه وباسي. فاما ثمود ور چې ثمودیان دي فاهلکوا نو دوی غرق شو بالطاغیة په یو ډېره تیزه چغه باندې په ډېره تیزه زلزله. طاغیت چغې ته مو وایي خو چې د حد نه زیاته او زلزله هم د حد نه زیاته. واما عاد ور چې عادیانو فاهلکوا بریح صرصر نو دوی غرق شو
هلاک شو په داسې هوا باندې سرسرن چې ډېره تیزه وي هوا عاتیة د حد نه زیاته وه په تیزۍ کې سخرها علیهم الله تعالی پې مسخره کړې وه چلولې وه پې 7 لیال 8 شپې و 8 ایام او 8 ورځې حسوما پرله پسې یا حسوما دا د خیر نه بالکل سوا یا د بنیاد نه راایست حسم قطع ته ویلې کېږي حسام تورې ته وایي که نه کټ کول کوي حسم معنا کا حسوما چې خلک د جرړ نه راایستل فتر القوم فيها صرعا طابقه الخلق ته پدې کې صرعا چې دا به نسکور پراتو پریوتی به را پریوتی به كأنهم اعجاز نخل خاويه تبوي چې دا سټي د کجوري دی پرتی دی پرېس مکا فهل ترى لهم من باقيه ولتيري د دې لپاره اثرات وجاء فرعون ومن قبله او راغله فرعون کړيو فرعون او سچ د سوګې مخي والمتفقات او هغه الټه پلټه کولو والا بالخاطئه کړيو سو بالخاطئه ګناونه هغه الټه پلټه کړي د چا د لوط علیہ السلام د قوم فعصوا رسول ربهم دینا فرمانی وکړه رسول رب دینا فاخذهم الله تعالی ونول اخذت الرابيه پنی ول سخت باندې ان لما تغلماو بشک مونږه ار کله چې زیات شپې دا وبو د اوبو سرکشي وکړه د نوح علیہ السلام په زمانہ کې د طوفان حملناکم فی الجاریه مون تاسو په کشته کې سوار کړي لنجعلها لكم تذکرة چې دا کشته بیا تاسو د پاره نصیحت وګرځو وتعیها اذن واعیا او دا واقعیات کې هغه غوګونه چې هغه یادول کوي د الفاظ سردمانونه فایزان فخ فی السور چې کله پوکې وشي په شپې لای کې نفختم واحده یو پوکې وحملت الارض او د ازمکه د خپل ځای نه اوچت شي والجبال او د غرونه اوچت شي فدکتا دکته واحده نو ریزه شي او ځل ریزه کېدل فیوم یزن وقات الواقعات په دغه ورځ براشي او ورځ چې کمراتون کې دا وانشقت السماء واسمان به وشوي فهي يوم یزن واهیا دا په دغه ورځ باندې کمزوري رازوړن وي والملك على ارجائها او ملائک په دې کناره باندې ولاړي ويحمل عرش ربك او چت کړه به عرش درپستا فوقهم د پاسره د خلقونه سم یوم یزن په دغه ورځ باندې 8 اتو فرشتو یا اتو صفونو خدا امر فرشتو لبا ولا يحمل حملة العرش الا الله تعالی دا معنا مګه واسنه دا تصور دی په ذهن کې راشي نعوذ بالله من ذلك چې الله تعالی په تخناش او ملائک به تخنه اوچت کړي وي دا مطلب تصور مو وای په ذهن کې دغه ملائک چې د عرش اوچت کړي د دې ملائکو دا قوت د چا په بنیاد دی دا قوت ولا چا ورکو چې د عرش اوچت کی دا قوت ولا الله تعالی ورکو دغه بس صرف دومره دغه چې عرش په اتو ملائکو اوچت کړي بس دین هغه نور تصورات نو هغه ته ذهن مشغله وخا ځکه د مخلوق ذهن دی استا کنه نو دا الته خو کار نه کوي کنه په عالم الغیب کې خدا ذهن کار نه کوي الته یوم اذن په دغه ورځ باندې تورزونه تاسو به پیش کړئ شي الله تعالی لا تخفى منکم خافیه نه بشي پټې په تاسو کې څوک پټ نفس فاما من اوتي كتابه بيمينه پس هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته د کتاب په خلاص باندې فیقول دی به خلکو ته وایي ها امورا شی واله اقرأوا کتابي زما کتاب او زما عمل نامه دا ها پکې د سختي د پاره ده اني ظننت اني ملاق حسابيه زما عقیده وجه زما ملاویږم د خپل حساب سره فهو في عيشه راضيه دی په داسې ژوند کې چې خوشاله وي د آرام ژوند وي د خوشاله فی جنت عالیه پوچت جد باغونه کې به قطوفها دانیه داغه میوه نږدې د خوشګول د پاره کلوا واشربوا درته وایي چې خوري اوس کې هني ان خپ مزه بما اسلفتم دور دا عمل نه تاسو کړل فی الايام الخالیه په تیر زمانہ کې په دنیا کې و اما من اوتی کتابه بشماله ارغ سوق چې ورت کشو د کتاب په غسلاس باندې فیقول دی بوای یا لیتلی ارمان لم اوت کتاب یا چې مال ما عمل نه من ورا کړی شوی ولم ادري ما حسابیا او ارمان دې ما ته پته نشته زما بس حسابي زما انجام بس یا لیتها كانت القاضيه ارمان دې چې هغه ورنه مرګ فیصله کون مرګ یو ځړو بیا را پیدا شوی نه یا هغه مرګ اوس بیا رااله ما اغنا عني مالیا بچنه زمانه دما مال سشه هلك عني سلطانیا لال ختم شو زما قوت او طاقت خذوه الله بو ویني شي فغلوه ویتړه ثم الجحيم صلوه بیا دوزخ ته وردنکه ثم في سلسله بیا پاغه زنجیر کی زرع 70 ذراعا چې الله تعالی په غسبانه او یاګه ده فسلكوه ده پکې او په یګیند پکې او کې اعاذ الله من ذلك پیل دا شنه چې وی تړای نه دلته نه باشه او دلته او باشه بیا نه باشه چې ګندې پکې او کې الله دې موږ بچ کی انه كان لا يؤمن بالله العظيم ذکر د الله تعالی باندې ډیر لوی خدای دی پاغه عقیده نوا ولا يحض على طعام المسكين او خلق بین ورته دول پروړې د غریبانو باندې سوشلیست بے غیرت وای اسلام د چا مرګره د سرمایدارانو وای ته به خبره وکړه غریب له ډوډۍ په باره کې چې د غریب له ډوډۍ نه ورکې نو جهنم لورځي دومره تاکید د غریب په ډوډۍ چا کړی
فلیس له اليوم هنا حمیم نبید دپار دلتا حمیم مرگره دوست ولا طعام او خوراک الا من غسلین مگر د وینو زونا لا یاکله جن خری بدیل را الا الخاطئون مگر گناهگار فلا اقسم فلا داشنا د تاسو سن خیال له اقسم قسم می بما تبصرون فسبان تاسو نه وما پاک صلاه تبصرون چې تاسو نه انه لقول رسول کریم دا قران دیو رسول وینا یعنی رسول را لګلې نور وینا خو را لګ خبر خود الله تعالی له خورا لګل چا دا راوړی چا دا هغه جبرئیل علیه السلام ما هو بقول شاعر او دا د شاعر وینا نه قلیلا ما تو من تاسو لګی مان راوړی ولا بقول کاهن او دا هغه چا وینا نه د چا د غیب د معرفت دا وکي کاهن چاته وي چې د ځان روان زمانه نه خبره قلیلا ما کرول تاسو ډېر لږ نصیحت قبل وینا دا سړي تنزيل من رب العالمین را لګل شوی کتاب دې طرف رب العالمین ولو تقول علينا بعض الاقاويل او کدا پیغمبر په مونږ باندې ځینې دروغ تړي لا خزنا منهم باليمين مونږ برزنه بدل والو په قوت ثم لقطعنا منه وتين بیا برد شارق کټکو فما منكم من احد عنه حاجزين نشته پتا سو یو تند الله تعالی نه پنا وانه لتذكره دا قران نصیحت للمتقين متقین لپاره وان لنعلم متفتدا ان منكم مكذبين چې پتا سو کدا خلق تا چې دروغجن غړي دي ارسل را قران لرا پیغمبر لرا وانه دا قران چې یار دي قران تکذیب چې لحسرة دا افسوس دي على الكافرين په کافرانو باندې قیامت پر ورځ بیا افسوس کوي وانه لحق اليقين او دا قران رښتیا دی یقیني فسبح باسم ربك العظیم نو تسبیح وایا او پاکي بیان او د نوم دربستا چې ډیر لوی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم